أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم سامعین کرام د پرچنار ډیرو غیرتمنو جوانانو سپینګیرو مشرانو علماو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ نن الحمدلله پرچنار سرزمین باندې د خپلو محسنینو یاد کې دغه عظیمه اجتماع دی او بالخصوص محسن قوم شهید عرفانی آغا د شهادت سال روز د عظیم شان طریقې سره د پرچنار غیور عوام مؤمنین دال تر جمع شوي دي منوي هغه قومونه څنګه هرمشه د پر سربلندي د هغه د سربلندۍ راز هغه د څنګه د هغه محسنینو یاد تازه وساتي چې هغه خپل ژوندۍ د الله رب العزت توحید د پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم نبوت و د علیون مرتضی علیه علی فتحیت و ثنا د امامات سیوري کې تیر کړی نن کوم ته د محسنینو نه فخر دی زبداویم د هر یو انسان قیمت د هر یو انسان ارزش هغه د انسان نظریه سره تلای شي هغه د انسان اعتقاد سره تلای شي شهید عرفانی آغا یو موحد یو داسې زندگی تیر کړی دی چې دا به زه بغیر د سیاسي بیان وایم چې هغه خپله زندگی کومه تیر کړی دی یقینا هم به شهید عرفانی آغا تاغه باندې نن ورځې فخر وي چې الحمدلله هغه یو موحد هغه د اهل بیت عصمت و طهارت منونه او د اهل بیت عصمت و طهارت مننې سیوري کې هغه د مراجع اعظام متشو یو مقلدانه زندگی تیر کړې دا ټول نه غوټه د فخر خبره ده هر یو مؤمن د پاره دوستانو دغه شهادات څوره شوي دي د کورمه دا د مو تاسو محسنین دي علما څوره دي هغه د مو تاسو محسنین دي شیخ رجب علی آغا شیخ علی مداد آغا شهید عارف حسین الحسینی آغا نور مڅوره علما دي سید اصغر آغا اندیشون سره دی مو د علماء بشیر آغا و تو څوره مزنده علما دي څنګه پیش نماز آغا دی عبید حسین آغا دی دا د ناس تشریف فرما څوره علما دي دا ټول محسنین دغه قوم دي د قوم محسنین دي اوس به داسې خبره ته اشاره وکوم چې هغه شاید قابل افسوس وي که چیرې دغه محسنین چې هغه سره قومونه څه شی کېږي روټولیږي هغه څه چې کېږي قومونه روټولیږي زه که دغه کثیر اجتماع نه پوښتنه وکړم کیدای شي ما ته ډېر تیز اواز سره جواب راکړي خو پوښتنه باید نه وکړم شهید عرفانی آغا په باره کې به درنه پوښتنه وکړم شهید شیخ رجب علی آغا په باره کې اندیشون سره شیخ علی مداد آغا په باره کې پیش نماز آغا زنده دی مظاهری آغا په باره کې عبید حسین آغا په باره کې څوره علما دي تاسو نه به پوښتنه وکړم آیا دغه علما څنګه شهید یا مرحوم شوي دي یا زنده دي هغه د قوم کې اتفاق غواړي که نفاق د غواړي تاسو ورته وایئ اتفاق د غواړي که بیا چېرته هم یندغو محسنینو نامې باندې چوک نفاق جوړوي او قومه
هغه بیا ټولو نه اول د اندغو محسنینو څه شی دی دشمن دی صدق پنه شهید عرفانی هغه یو مقام لري پکار دار ته شهید عرفانی هغه نما د قوم کې وحدت د لپاره یو علم وګرځي د قوم کې اتفاق د لپاره استحکام د لپاره یو علم وګرځي نه دا څه دغه محسنینو نامې باندې قوم څه شي قوم د نفاق شي ګوري چوک هم دغه پته استعمالوي ما خیال دی چې دا قوم ډیر باشعوره قوم دی هغه ته به هیڅ کله اجازات ورنکړي چونکې ټایم کام دی زه نور زیات وضاحت نه کوم خو راتلونه الیکشن روان دی الیکشن دپاره صرف دوره اشاره وکوم چې چوک ودرېږي کینډیډیټ جوړېږي چوک ودرېږي قومه درسي به کور کور ته به درسي کچېرې دغه محسنین قوم و نمای وحدت د پاره واخسته خو مینا اوسه وکړه محبت اوسره وکړه ووټ نه ورکوي خیر وکړي چایا ور باندې وچکه مړیا ور باندې وکړه خو کچېرې یوه کینډیډیټ اندانما دې دپاره استعمال وکړه چې خپله ګټه ور باندې وکړي که بیا نور څه نه وي کم از کم امامباړې مسجد ته تنوځه وتی دغو خبرو ټایم د خاتم پکار داره څه دې د بعد چوک هم د دغو محسنینو نه ماخلي هغه د قوم وحدت او د قوم اتفاق او اتحاد او قوم کې مینې دپاره یې واخلي او که چا هم خپل الیکشن دپاره خپل وقتي مفاداتو دپاره خستا که هغه د شهید عرفاني هغه نه ماخلي زه د داسې یم چې ټولو نه اول هغه د شهید عرفاني هغه دښمن دی هغه د بعد هغه د قوم دښمن دی که بیا چا د عبید حسین هغه نه ماخستا خپلو مفاداتو دپاره هغه ټولو نه اول د عبید حسین هغه دښمن دی بیا د دغه قوم دښمن دی که چیرې چا نه ما خستله وحدت دپاره اتحاد دپاره هغه داسې وایه چې دغه محسنینو څه شی دی اصلي عاشق دی پکار داره چې قوم مزید دغو خبرو کې چونکې الیکشن راتلونه دی الیکشن کې بیا هر مډل خبرې کیږي پکار داره چې قوم دغه خبرې ته څه شوي متوجه وي چې مزید دغو محسنینو نامه چوک منفي خپلو مفاداتو دپاره استعمال دپاره موږ ورته اجازات ورنکو پکار داره چې دغو محسنینو باندې مراجمه شو قوم کې وحدت پیدا وشي پروردگار عالم د زراعت کمیټه څو څومره منتظمین دي فیډریشن او خصوصا انجمن اراکین علماء کرام سے دلته خدمات کړي پروردگار عالم ټولو توفیقات خیر کې اضافه وکړي. والسلام علیکم ورحمت الله.